बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ډیرو ګرانو قدرمنو مینوالو ستاسو ورور مصطفی کمال ستاسو په ډیر درانه خدمت کې د مردان سنټر نه نیغ په نیغه حاضر دی د دغې دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي مو د الله تعالی نه غواړم د خیبر نیوز په شیشه دې وخت کې تاسو مونږ د مردان سنټر نه نیغ په نیغه ګورئ پروګرام خیر خبر د خیبر پښتونخوا سره زموږ په دې پروګرام کې مقصد او چې کوم د پروګرام مین تیم دی هغه هم دغه چې مونږ په دې موجوده سخت حالاتو کې د خیر خبر را پیدا کو تاسو سره شریک کو ستاسو هغه امید ستاسو حوصله واپس را جمدی کو ځکه چې انسان پر امید وي هغه پر عزم وي نو بیا هغه کوم ترقي کوي هغه چېرې شکست نه خوري نو نن چې کوم پروګرام دی د مختلف سنټرز په شانته کې د مردان سنټر نه هم تاسو په دغه عنوان باندې ګورئ چونکې د کووډ 19 یعنې کرونا وایرس یو وبا سره دې وخت کې مونږ پوره قوم بلکې پوره دنیا مخ ته یو انټرنیشنل ایمرجنسي سچویشن دی خلک یو یری اخیستی دي یو خوف اخیستی دي خو د ای وی ټي چینلز د لومبۍ ورځې نه تر ننه پورې همدغه مقصد دی چې هغه د یری په ځای د امن د خوشحالۍ د حوصلې خبرو کې د امید خبرو کې نو نن چې کوم مونږه میلمانه رابللي دي نو هغوی هم د دې صحت د شعبې سره تعلق ساتي او هغوی سره به هم مونږ نن خبره کوو چې یاره موجوده وخت کې د کرونا څه سچویشن دی او هغوی نه زموږ امید دغه چې هغوی بجای دا چې دا عام میډیا هاوسز په شانتې یا چې کوم سوشل میډیا باندې نن سبا راغلي چې بس هر کس یو داسې سچویشن جوړول غواړي چې هغه ته لایکس میلو شي د هغه ویډیو وایرل شي بېشکه په هغې کې د خلکو د نفسیاتو قتل وشي خو هغه د هغه خپل غلط میسج چې کوم دی پروپګیټ کړي نو مونږ ډېر ذمہدار کسان په دې دپاره راغواړو چې د کم سوشل میډیا باندې یو اناتنټیک سیز وایرل شي نو بجای دا چې خلک په هغې باور وکړي نو یو اتنټیک یو پراپر یو ذمہدار سړی راغواړو د هغې نه د دې حقیقت معلوم کړو نو هغه به ډېره بهتره وي نن موږ سره زموږ ډېر ګران میلمه د هاسپټل ډایرکټر دی د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوخار ډاکټر محمد عارف صاحب موږ سره سټوډیو کې موجود دی هرکلی ووجود تاسو نه مهرباني جی شکریہ ډېره مننه تاسو تشریف راوړو او خپل ډیوټي سره سره تاسو موږ ته هم ټایم راکړو خوشحاله شئ جی تھینک یو ویری مچ ډېره مننه زموږ ډېر ګران میلمه او په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوخار کې ایز ا پبلک ریلیشن آفیسر لګیا دی خپل خدمت ورکوي ډېر ښکلی نوم دی میاں کستیر کاکا خیل صاحب تاسو ته جی هرکلی وایو ډېره مهرباني مصطفی صاحب تھینک یو سو تاسو مچ تشریف راوړو او موږ ته مو ټایم راکړو ډېره مننه قدرمنو د پروګرام خیر خبر کې تاسو مختلف فورمز کې مختلف عنوانونو باندې زموږ میلمانو سره مخ یې ستاسو کوېسچنز راځي په فیسبوک باندې هم راځي او ستاسو فیډبیکس نه هم اندازه لګي تاسو مختلف فیډبیکس په نتیجه کې مونږ کوشش دی چې مونږ د میډیکل چې کوم فیلډ دی هغې سره کسان مسلک یې راوبلو راځو به ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب چونکې د هسپتال کمپلیکس هسپتال دی او په پوره ډسټرکټ کې یو داسې سنټر دی چې د هر چا اپروچ ورته وي مونږ مختلف ډاکټر سره چې خبره کیږي نو په دې ورسره کیږي چې یو فوجي اني ټایم ټریننګ کی وي چې یو دشمن به راځي خو دې وخت کې چې کومه جګړه ډاکټر او پیرامیډیک سټاف شروع کړې ونې دا پته نه وه چې زموږ به یو داسې دشمن هم راځي اچانک یو دومره عجیبه غوندې سچویشن سره فیس شوی نو څه پوزیشن و چې کله لومبی کیس راغو قاضي حسین احمد هسپتال ته بسم الله الرحمن الرحیم اول زه د خیبر نیوز چینل ډیر زیات مشکور یم چې هغې تاسو په دومره اهم ټاپک باندې موږ راوغوښتلو او موږ د خپل چې کوم موږ ولیدل په سترګو باندې او کوم موږ چې په خپله باندې پریکټیکل تجربه وشوله چې هغه موږ د خپل مینوالو سره او د خپل کې پی کې د عوامو سره دا شیر کو مصطفی صاحب ډېر عجیبه سچویشن و جي لکه بیسیکلي زمونږ د داسې دشمن سره چې دی نه مقابله وه چې هغه په نظر نه راتله او د داسې دشمن سره مقابله بیا ډېره زیاته مشکله وي موږ ډېر زیات هغه ټایم کې چونکې هغه شی داسې راغلی و چې یاره پینډیمیک و او ټوله دنیا یې را دغه کړې وه نو په یو ډېر هایپ او ډېر یره او ډېر خوف چې دی نه هغه پیدا شوی و د عوامو کې او بلکې ایون زه به دا ووایم چې یاره زمونږ په چې کوم میډیکل سټاف و هغې کې هم دا خوف او یره دا وه خو چونکې چې زمونږ قوم داسې دی او بیا خاص کر زمونږ پاکستانی قوم او په هغې کې بیا خاص کر زمونږ د کې پی کې دغه نو مونږ ډېرو بحرانونو سره دغه شوي یو مخامخ شوي یو او په هغې باندې چې دی نه ایز اے نیشن مونږ چې دی نه د الله تعالی په دغه باندې مهربانۍ باندې
او د هغې په مدد باندې موږ هغه سرخورو شوي یو او دغې بحرانونو نه موږ وتي یو. په هغې کې چونکې دام یو بحران او ټوله دنیا یې راسره کړله او سټیل چې دی نه هغه روانه ده، نو موږ هم دغه کمیټمنټ سره میدان ته رادغه شوي وو چې چونکې که په بارډر باندې به د دشمن سره جګړه و نو آرمي به کوله، قوم سپورټ په سره و. دې ځله داسې دغه و چې یاره چونکې د دشمن په نظر باندې نه راتو او هغې کې چې دی نه زمونږ چې کوم هیلث کیر پرووایډرز دي هغه چې دی نه په فرنټ لاین باندې و، په بارډر باندې و او جګړه چې دی نه د هغې د دشمن سره وه. او شکر الحمدلله چې دی نه هم هغه سپورټ چې کوم سپورټ و د آرمي سره د قوم و هغه سپورټ چې دی نه هغه موږ سره هم دغه د حکومت او زمونږ د خپل قوم و. نو په هغې باندې که تاسو وګورئ زمونږ اولنی چې کوم مریض راغی نو یقین وکړئ چې یاره داسې یو دغه یره خوف و چې یاره ایون چاته هغه دغه هم نه ورتلی چې یاره په کم SOPs تحت او په کم طریقې کار باندې به چې دی نه موږ دا مریضان چې دی نه هغه دغه کوو د هغې تجهیز تکبین به کوو. خو موږ چونکې داسې دغه کړی و چې یاره موږ دا کمیټمنټ سره او دې سره د میدان ته راغلي وو چې که هر څه دي خو موږ به یې په خپله باندې کوو، زموږ په سر ده. او حالات داسې راغلي وو چې لکه هغې کې پلار د زوی نه تښتېدو، مور د ورور پلار نه تښتېدو او ورور د ورور نه تښتېدو، ځانځاني وه. خو په دې کې چې دی نه موږ چونکې داسې انتظامات کړي وو چې یاره موږ هم د مریض د صحت خیال ساتلی دی، هغې ته مو بر وخت علاج کړی دی او ورسره چې یاره خدا نخواسته که مریض وفات شوی هم دی نو هغه ریسپانسیبلیټیز هم زمونږ او دا په خپل سر باندې اخیستي دي. او زه دا ستاسو د چینل په توسط باندې دغه کوم چې یقین وکړئ چې یاره موږ هغه انتظامات کړي دي، سټل هغه انتظامات روان دي چې یاره تر څونه پورې موږ سره دلته اموات شوي دي. نو زه خپل سټاف ته او زه خپل ډاکټرز ته، هغې کې نرسنګ سټاف دی، پیرامیډیکل سټاف دی، کلاس پور دي، هغې کې زمونږ جینیټوریل سټاف دی، هر یو ممبر زمونږ ایډمنسټریشن سټاف دی، هغې ورکې خپله کنټریبیوشن کړي دی. او یقین وکړئ لکه داسې وخت راغلی دی چې یاره ایون موږ دا شپې چې دي نه دا په دې هسپتال کې تېرې کړي دي او کور ته او بچو ته هم نوتلي او موږ لکه داسې یو قرباني یو دغه مو ورکړې ده چې که کور ته به لاړو مو نو موږ د خپل بچو نه او د دې نه ځان مکمل دغه کړی و، ایسولیټ کړی و، ځکه چې هغې کې خطره ډېره زیاته وه. ځکه چې موږ خو به هم هغه واډز ته HDU ته ICU ته هغې کې به هم د دغې مریضانو سره به ناس پاس وو او د دغې مریضانو سره مو دغه کوو انټریکشن به راتو. نو هغه ډېر یو عجیبه دغه رو چې دی نه چونکې هغه انتظامات هم داسې وو چې یاره چونکې هغه په هغه ایمرجنسي بیسس باندې انتظامات وو نو هغې ته موږ دا نشو ویلی چې یاره دا موږ هغه 100% دغه کړي اپ ټو د مارک. اوس ماشاءالله چې دی خو هغه چونکې جنګ و نو هغه جنګ کې اولني هغه ډیفیشنسي ډېر زیات را دغه کېږي، ورو چې دی نه بیا انسان د هغې خپلو غلطیانو نه هغه ډیفیشنسي نه ډېر زیات سبق حاصلوي او بیا ورو چې دی نه موږ انشاءالله چې دی نه هغه سیستم داسې وکړو چې زه به تاسو ته ووایم چې یاره موږ په KPK کې په اول ځل باندې چې دی نه لکه فیبریکیټډ ICU چې دی نه دا موږ په قاضي کمپلیکس کې 10 بیډډ فیبریکیټډ ICU چې دی نه دا موږ د COVID-19 دپاره موږ دغه کړي ده، اسټیبلش کړي ده او ماشاءالله سټیټ آف د آرټ سټیټ آف د آرټ چې دی نه موږ هغې کې چې څونه پورې ماډرن اکوپمنټس دي نه هغه موږ دغه کړي دي. نو دا چونکې هغه سفر و مسلې ډېرې زیاتې راتې، مشکلات ډېر زیات راتلل. لکه ایون دا چې یاره موږ سره هغه ټایم کې ماسک هم نو، موږ سره N95 ماسک، موږ سره سرجیکل ماسک، دا نه سینیټایزر کمی او یقین وکړئ چې که نه چې موږ به کسان به مو کتل دغه به مو کتل ایون دا موږ خپله باندې چې دی نه چې کم ټیلرز وو هغه مو کېنولي وو ځکه چې بیسیکلي موږ چونکې هغه فرنټ لاین واریر یو نو موږ سره ټوپکې زموږ ټوپکې تماچې هم دغه وې نو موږ هغه ټوپکې تماچې چې دی نه لکه هغې پسې هم موږ بیلیو می چې موږ دونه مشکلات دغه کړي دي چې په دې انیشل 1 منث کې موږ چې دی نه دا شیزونه د هر ځای نه لاهور نه پینډۍ نه د چاینا نه د مختلفو ځایونو نه ترو چې دی نه موږ چې کم کنټراکټرز وو چې یاره موږ ته هاسپټل ته به سپلایز کولو د هغې په ترو باندې موږ
دا سپلایز چې د دا پرووایډ کړي دي هاسپټل ته او ماشاءالله چې دی نه داسې څه دغه نه و راغلی چې یاره زموږ هاسپټل کې دا چې کوم پروټیکټیو ګیرز چې دي نه د دې کمی راغلی. صحیح. تاسو یو خبره وکړه د جنګ حوالې سره اکثر خلک وایي جنګ کې اسونه نه سربېږي. دغه جنګ چې دی کې مو سره هغه اسونه سربول به لګیا وو. بالکل هم داسې وجي منګه هم دغه جنگ کې اسونه سربولو مو او په دغه جنگ کې هم د دغه اسونو نه منګه کار وماغسته او یقین کوي چې به حیثیت هاسپټل ډایرکټر چونکې دا زما ریسپانسیبিলিټي و چې زه خپل سټاف پروټیکټ کما. جی جی. ما ته به یقین کوي چې ما ته به د شپې خوب هم نه راتو. بیلیو می چې ما به سهار دا سوچ کوو چې زه به ICU ته چې دی نه سټاف لېږم، زه به وارډز ته سټاف لېږم، زه به OPDs ته سټاف لېږم او هغې سره به پروټیکټیو ګیرز نه وي. نو هغې کې به موږ کوشش دا کوو چې یاره موږ به کوارډینیشن چې دی نه تر ډېر نه وخته پورې 12 بجې پورې 1 بجې پورې چې یاره ایون دا څونه کاټنې راورسېدې، څونه پیس ماسک راورسېدې، څومره ګاګلز راورسېدم، څومره چې دی نه پروټیکټیو چې دی نه کټس دي هغه راورسېدل. ځکه چې انیشلی جي چې کم هایپ چې کم خوف او چې کم دغه کریټ شو نو بلیو می جي چې لکه هغه ما تاسو ته وی چې یاره ایون دا زموږ خپل سټاف ډېر زیاته لکه د هغې دغه خو شکر الحمدلله زمونږ د سټاف چې دی نه مورال او هغه چې دی نه هغه ډېر زیات دغه و. په دې کې زمونږ مین دغه چې دی نه هغه زمونږ چیرمین صاحب چې دی ګلریز حکیم خان هغه هر وخت راغلی دی او هغه لکه که ایز هاسپټل ډایرکټر ما یو شی پټ اپ کړی دی نو هغه په هغې کې موږ سره ډېر زیات چې دی نه دغه کړی دی. ایون دا د شپې 1 بجه 12 بجې هغه موږ د هغه نه اپروول اخیستی دی او منګه دا چې دی نه دا کم پروټیکټیو ګیرز چې دي نه دا منګه سټاف ته دغه کړی. یقینا دغه مطلب هغه حل بغه کې چې کوي کنه چې په منډه به یو کار کوو نو له به اچیف کېږي. ماشاءالله تاسو اچیف کړی دی. موږ سره زموږ بل میلمه هم ناست دی PRO صاحب. ستاسو کار چونکې پبلک سره ریلیشن جوړولي څونه سموث ریلیشن تاسو جوړ کړو نو موږ چې دا PRO چې کوم دی د خپل جاب وکړو چې کوم د قاضي حسین احمد هسپتال انیشیل روزي وي د هغې نوم څه ډېر ښه به نه یادېدو چې دا مسلې دي موږ MS ته اپروچ نشته دی، زموږ ډاکټر ته اپروچ نشته دی. نو بینګ پبلک ریلیشن آفیسر تاسو څه انیشیل سټپس واخیستل دا مسلې کل کولو دپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی ډېر شکریه ستاسو چینل ډېر زیات مشکور یو چې تاسو مونږ ته ټایم راکړو ډېر قیمتي. څنګه چې تاسو ویل مصطفی صاحب چې د پبلک ریلیشن آفیسر یو بریجنګ رول دی بیسیکلی د پبلک او د ایڈمنسټریشن د هاسپټل د ترمنځ یو بریجنګ رول دی. د سر دی د ټولو د وساطت سره مونږ چې کوم دی دا یو ډېر دا واحد یو ټیچنګ هاسپټل چې دی کې د ایڈمنسټریشن چې کوم هاي اپس دي سر دی ټول دي د وجې نه مونږ ته ایون دا ویلي شوي دي چې یاره دلته نه یو کس هم ان انټرټین لکه دغه نشي چې هر یو کس انټرټین شي. نو هغې دپاره ډېر ښکلي فیصلې شوي دي ډرافټ شوي دي باقاعده او موږ هغه امپلیمنټ کړي دي. ای کې به زه تاسو ته دا ووایم چې ړومبې په ړومبني د موږ انټرونشن دا و چې 1.5 years شو الموسټ زما د ډیپیوټ کېدو دغه شان زموږ چې کوم دا هلې ځلې شروع شوي دي چونکې دا MTA زموږ چې کوم هاسپټل دی قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس دا لا گروث سټیج کې دی. بالکل دا لا انیشیل سټیج دی. آلموسټ 3 years شو چې دا لا ایله روان دی کې ډیولپمنٹ روان دی او اوس په دې یو کال کې خو الحمدلله کافي یونټس کولو شو. نو زه راځم د خبره ته چې مونږ ایز ا PRO یا زموږ آفس ته د مشرانو طرف نه څه داسې دغه وشول چې یونیک دی د نور چې کوم ټیچنګ هاسپټل دی ای کې لومبنې مونږ هغې نه کمپلینټ سیل جوړ کړو شکایتي مرکز. صحیح. شکایتي مرکز د هغې بجې دا رول دی چې چا ته څه پرابلم هم دی که هغه وټ ایور څوک هم دی که د کم دغه نه هم دی د سر طرف نه د مونږ چې کوم دی مشران دی طرف نه دا انسټرکشن دی چې را بس دی به راځي نارملی خو سر دا دغه دی چې پروټوکولز دي چې DMS لومړی DMS آفس دی هغه به هلته به ځي او هلته به هغوی دغه مینیج کېږي خو DMS سره سره سیکنډ دغه لیر کې دا یو دغه شو چې یاره تاسو ته یو کمپلینټ سیل جوړ شو پیشنټ به یا چې کوم اټینډنټ دی یا څوک هم دی چې ته څه معلومات هم پکاري ابه راځي هلته ایز لکه زه هلته کې سر ایز ا فوکل پرسن کړی ما د کمپلینټ سیل چونکې آلریډي د پبلک ډایرکټ هاسپټل سره انټریکشن کېږي هلته او هغې ته پرابلم دا راځي چې یو کس په ډېر په دغه کې وي ایمرجنسي او ډېر په دغه حالت کې وي هغه به ابه غوسه مي ابه کنزلم کوي ابه ډېر څه وایي خو زمونږ ورته چېرته کوشش زمونږ دا دی چې مونږ ورته په تندي باندې چېرته داسې دغه جوړ نه کړو نه ورته داسې
یو دا لکه دا یو دغه تللی دی یو غلط فهمي تللی چې یاره ګورنمنټ چې کوم ادارې دي کې د خلکو هغه یو کنونشنل طریقه ده یو ایټیچیوډ دی چې کار سلو کیږي او ډېر په دغه سره نو دا خو یوسې یو دغه دی خو دا د لیټر نوټ کې دا خبره کوم خو لکه مونږ چې څوک هم راغلی مونږ کوشش دا دی مونږ باقاعده خپل یو رجسټر جوړ کړی دی د هغه مثال که یو پروسس کې کار نه کیږي متعلقه ډپارټمنټ ته مونږ ریکویسټ وکړو په یو نوټ باندې که ټایم او ټایم کال هم وکړو او آی ته ورکو هغه انټرټین شي بیا دا تاسو راتلیم شي تاسو راغلی می ستاسو چینل طرف نه کوم کورسپونډنټس دي دا یو ډیر زبردست دی هغه دی بل یو غټ دغه دا چې چونکې صحت انصاف کارډ یو داسې یو پروګرام دی د ګورنمنټ طرف نه په صحت انصاف کارډ خو به ډیټیل سره خبره کوو کنه راځو ډاکټر صاحب د هاسپټل چې کوم مونږ سره دی وخت کې کوم یو سچویشن دی هغه خو بالکل هغه چې کوم تاسو یو ځان له فلو چارت جوړ کړو نارملی یو ایڈمنسټریټر چې راځي نو هغه وایي چې زه به دې منت کې دای چیف کوم منځ کې پکې داسې پینډیمک راشي خو ټول هغه پلانز خامخا ورسره متاثر کیږي موجوده طور باندې د هسپتال چې کومه کیپاسټي ده اوورال کیپاسټي چې په هغې کې د او پی ډي مونږ ویلی شو ایمرجنسي ویلی شو کې مونږ چې څومره وارډ دي هغې باندې لږ مونږ ناظرین لږ ورته کې ګایډ کوي ځکه چې خلک وایي هلته کې وایي فیسلیټیز نشته دی مصطفی کمال صاحب خبره داسې ده چې زه څه وخت کې رالم ایز ا هاسپټل ډایرکټر نو تاسو یقین وکړئ چونکې زما چونکې زه خو ایل آر ایچ نه راغلی یم نو ایل آر ایچ یو ډېر زوړ انسټیټیوشن دی او ډېر زیات چې دی نه لکه میچیور سټیج کې دی او هلته موږ ډېر زیات لرنینګ کړی و او تاسو یقین وکړئ چې زه قاضي کمپلیکس ته رالم نو آی تھنک ما خیال دی ما ته دا یو ډي ایچ کیو هاسپټل ښکاره شو صحیح او زه هغه قاضي کمپلیکس چې یاره د نن نه 2 کاله مخکې او اوس چې کمپیریزن زه کوم نو زما خیال دی چې یاره یو خو د نوښار عوام د هغې چې دی نو یو ډېر ښه منصف دي چې یاره هغې خپله باندې دا ریالایز کوي چې یو واقعي دلته کارونه وشولو تاسو یقین وکړئ چې زمونږ ایمرجنسي سروسز داسې وو چې هغه ایمرجنسي سروسز کې صرف ریفرل و زمونږ به یو 2-3 سی ام اوز ناسو او مریض به راتو چې کم طبي ټوخي والا مریض و نو هغې ته به چې دی نه هغه طبي ټوخي هغه ګولۍ ورکړلې نو چې کوم سیریس مریضان به نه به ټول مردان ته او پېښور ته ریفر به راوه دړادړ ریفر به روان و جي او هغه ریفر کې به ایون دا چې ما به خپل منتلی پیویل دغه وکړو چې نه هغه به تقریبا په 6 लाख او 7 लाख کې زمونږ د پیویل کنزمپشن به روان و ما خپل یو داسې انالیسز وکړو چې یاره زه کم دغه چې دي سپیشلیټیز دي چې یاره زه هغه باندې فوکس کړم په وار فوټډ بیسس باندې او ما یو دغه دی چې یو ډېر غلط عادت دی یا یو ډېر ښه عادت دی نو زه یو شي پسې ونخلم جي نه هغه زه پرېږدم یې نه جي دا ښه عادت دی دا ښه عادت دی جي نو زه هغې کې ما دا وکړل جي چې ټراما جي زه د هغې نه ابتدا کوم نوښار کې جي موږ د پښتنو معاشره د دا ډزې وډزې خو ډېرې زیاتې دغه کېږي جي موږ روډ ټریفک اکسیډنټ چې دی نه موږ لکه هغه دغه نه فالو کوو روډ ټریفک اکسیډنټ هم دلته زیات دي هیسټري اف فال سره چې دی نه راپرېوتې دي زمیندارې کورنۍ دي زموږ ټولې هغې کې به ماشوم راپرېوتی او جي هغې کې به مشر راپرېوتی او د اندرپایي نه به راپرېوتی او د کوټې نه به راپرېوتی تاسو یقین وکړئ چې جګړې به کېدې هلکانو منځ کې به جګړې کېدې چړو چاقوانو باندې به یو بل وهلي نور داسې ایمرجنسیز وو چې یاره هغه ایمرجنسي به چې یاره سرجیکل ایمرجنسیز به راتلل تاسو یقین وکړئ چې موږ سره هیڅ داسې تنظیم نه و چې یاره هغه به موږ هلته ټریټ کولی نو ما اولنۍ دغه چې دی نه هغه ابتدا ما وکړله دغه نه ټراما سنټر نه ما ټراما سنټر دغه کو جدید ټراما سنټر چې دی هغه موږ دغه کو شکر الحمدلله زمونږ تقریبا چې دی نه لکه 30% ټراما پیشنټ چې دي دا به د نور هاسپټلز ته ریفر کېدل اوس هغه 30% ټراما پیشنټ چې دي نه هغه موږ دلته ریټین کړل صحیح بیا زه راځم جي لکه یو ټرشري کیر هاسپټل دی په هغې کې ټیچنګ هاسپټل دی د هغې سره میډیکل کالج دی موږ سره خو سټوډنټس راځي او ټیچنګ لره دغه کېږي نو دا لکه دواړه یو پیشنټ کیر شو یو ټیچنګ دغه شو تاسو یقین وکړئ چې زمونږ په دغه کې انتهایی نگهداشت یو یونټ نو دا د 2015 نه والا تر 2020
17 بلکې د 18 د فرست دغه پورې موږ سره انټنسیو کیر بالکل نو ما وکتل جی سټور ته لاړم اسسمنټ مې وکړو ما پرایورټیز ان ته سیټ کړو او دا هغه پرایورټي مطابق چې دی نه هغه زه روانو ما سټور کې وکتل چې یاره دا خو هسپتال دی ټیچینګ هاسپټل دی دې ته بس پرچیزز شوي به وي تاسو یقین وکړئ چې ما یو 6 وینټیلیټرز په سټور کې پیدا کړل چې هغه پرچیز شي او هغه مکمل چې دی نه لکه په ډیکینګ کنډیشن کې نان فنکشنل پراته چا کولاو کړي نو صحیح په پراته خراب شي جی هغه ما کولاو کړل جی او لکه سیملري د آی سی یو بیډز پرچیز شي خو آی سی یو خو ونه هغه بیډز مې راواغستل تاسو یقین وکړئ چې دغه وینټیلیټر چې دی نه هغه ډېر ایکسپینسیو دغه دی او لایف سیوینګ ماشین دی ما هغه وینټیلیټرز راواغستل هغه یې وندا چې زه پکې 7 وینټیلیټرز چې دی نه ما جرمني ته ټیکنیکل دغه دپاره دغه کړلو او انجینیر چونکې هغه ټایم کې چې کم کمپنیز دلته وو هغه دلته ختم شي وو هغه وینټیلیټرز جی هغه بیډز چې دی نه هغه ما دغه کړله ما یو 10 بیډډ چې دی نه سټیټ آف د آرټ آی سی یو جوړه کړله جنرل آی سی یو چې ورته کوم وایو جنرل آی سی یو موږ جوړه کړله په هغې کې جی ما ټرین سټاف دغه کو چې کم زمونږ سرجنز به پیزیشنز به کریټیکل پیشنټ به راتل ما تاسو ته ووایي چې یاره هغه ځای نه زمونږ کیجوالټي میډیکل آفیسر به صرف ریفرل ته ناست و چې یاره ریفر ټو ایل آر ایچ ایچ ایم سی کی ټي ایچ یا ایم ایم سی مردان سرجن به هم ریلیکټنټ و که سیریس پیشنټ به راغی نو هغه به وي چې یاره که زه سرجري وکړم نو بیا خو ما سره انټنسیو کیر نشته نو هغه انټنسیو کیر جی بیلیو می جی چې هغه انټنسیو کیر ما په 20 ډیز کې اسټابلیش کړل ډے نایټ حالانکه یو هاسپټل کې انټنسیو کیر اسټابلیش کول دا ډیر ګران کار دی هغه انټنسیو کیر ما دغه کو زه به تاسو ته مصطفی صاحب بل ډیر انټرسټینګ خبر وکړم زمونږ نوخار کې چونکې هر ځای کې د رینل فیلیر پیشنټ ډیر زیات شوي دي شوګر دغه د ډایبټیز زمونږ سوسایټي کې زیات شوی دی داسې چې دی نه سټونز د ګردو هغې ډیر زیات میجارټي دغه وکړي کنجنټل داسې دغه راځي تاسو یقین وکړئ چې زمونږ په نوخار کې جی په پوره نوخار کې چې دی نه ډایلیسس دغه یو ځای کې نو بالکل ما درېیمه پرایورټي چې دی نه دا سیټ کړې وه چې زه به دلته ډایلیسس سنټر دغه کوم او انشاءالله د شکر الحمدلله هغه ډایلیسس سنټر چې دی نه هغه موږ اسټابلیش کړو او ډېر ښکلی لکه زه تاسو ته سټیټ اف د آرټ په دې هر ځای کې هسې یم زه لږ داسې حسن پرسته یم جي نو هر شي کې زه هغه ایکوریسي او هغه دغه پکې دغه کوم ځای یم چې یاره لږ د نورو نه داسې ډفرنټ غونته دغه وي نو تاسو یقین وکړئ جي چې د جنوري فیبروري کې موږ د دې اناګوریشن کړی دی او اپ ټل ناو موږ تقریبا 800 چې دی نه سیشنز چې دي دا موږ د ډایلیسس وکړلو صحیح ماشاءالله او تاسو یقین وکړئ چې لکه دې کووډ کې دومره هیلپ وکړو زمونږ د ډایلیسس ځکه میجارټي لاک ډاونز وو میجارټي الکټیو سرویسز چې دی هغه بند شو نو زمونږ چې کم د نوخار پیشنټ وو چې یاره هغې د دې ډایلیسس د دغه نه خبر نه وو او هغې ته یو بل دا ویلي دي چې یاره نوخار کې حالانکه موږ پروپیګیټ کوو دا په سوشل میډیا باندې کستیر صاحب ناست دی دغه کوي دی پروپیګیټ کوي تاسو یقین وکړئ چې هغه مریضان هغې لکه بتلل پېښور ته او د ګردو مریضان ډېر زیات میزریبل لایف تیری ډېر ایکسپینسیو دغه دی موږ په 10 روپی او پی ډي چټ باندې چې دی نه موږ فری ډایلیسس سروس حالانکه په یو ډایلیسس سیشن باندې زموږ تقریبا 5-6,000 روپیز چې دی نه دا را دغه کېږي خرچه راځي ډایلیسس یونټ مو دغه کو بیا هغې نه وروسته چې دی نه زمونږ کارډیک چې کوم سی سی یو ورته موږ وایو نو زمونږ سی سی یو وه خو هسې اپ ټو د مارک نه وه او ما تاسو ته چې څنګه ووایي چې یاره زه لږ دې کې ډېر زیات داسې دغه یم زه یم چې یاره هر شی وي چې یاره لږ ښایسته دغه وي او دا زما عادت هم دی کور کې جي زه یې وندا چې یاره هغه خپل کور کې هغه خپل هغه چې دی نه هغه زه هم هغه کوم که هغه کپ اوچتولی دی او که اوبه راغستلي دي او که اوبه څښلي دي او خپل کپړې ځای ته رسولي دي نو بس دا زما عادت دی او هغه زه لږ دغه کوم جي تاسو یقین وکړئ جي چې موږ چې څه وخت کې دغه سټارټ کوو د سی سی یو نو موږ سره سی سی یو وه خو سی سی یو داسې وه چې لکه هغه چې کم ما غوښته او چې کم هغه سټینډرډز وو هغه نه وه نو موږ هغې کې ایکسټینشن وکړو جي
او منګه ماشاءالله 10 بیډډ چې دی نه هغه سی سی یو هلته اسټبلش کړله. تاسو یقین وکئ ایم آی پیشنټ چې دی نه هغه راشي هغه ودن سیکنډز جي د هغې حساب دی که ودن سیکنډز کې چې دی نه تا انټرونشن ونه کو چې کوم هغه سټریپټوکاینیز د انجکشن دي یا نور داسې دغه دي هغه دې ونه کړله نو دا مریض چې دی نه دا ودن سیکنډز کې ایکسپایر کیږي او موږ به کتل چې هغه پیشنټ چې دی نه څنګه تاسو ما تاسو ته ووایي چې هغه ریفرل چې دی نه دې سره مینیمایز شو. منګه جی سی سی یو دغه کړله 10 بیډډ سټیټ اف د آرټ سی سی یو او زه دا په دعوې سره وایم چې زمونږ چې کوم د سی سی یو کیر دی ځکه هغې کې ټوټل زمونږ چې کوم فیکلټي خو دا فیکلټي پروفیسرز دي اسوسییټ دي اے پی دي خو دې کې چې کوم مونږ ایم او دغه کړي دي هغې اف سی پی ایس کوالیفاید دي ښه ماشاءالله نو مونږ او کارډیالوجي اف سی پی ایس کوالیفاید دغه دي ایم اوز مونږ سره نو هغه مونږ دغه وکړله. بیا تاسو ته پته ده چونکې زمونږ نرسري چې دی نه هغې ته مونږ راشو نو چونکې پاپولیشن زمونږ نرسري چې دی نه هغه ماشومان هم ډېر زیات پاپولیشن دی نو موږ سره داسې د نرسري دغه نه وه. موږ هغه نرسري چې دی نه زه دا په دعوې سره وایم چې یاره موږ 40 کارډس او ډېره مزیداره نرسري موږ دغه کړي د هغې کې موږ د ماشومانو دپاره چې دی نه څه فلاورز او دا شیزونه موږ هم دغه کړي ډیکوریټ کړي د مو ډېره زیاته نو موږ سره جي ماشاءالله چې دی نه اوس 40 کارډس چې دي دا او آی تھنک ما خیال دا د ټول نه زیات سټرینث دی زمونږ کې پی کې نو موږ سره 40 کارډس چې دی نو موږ ایٹ ا ټایم 40 کارډس 40 ماشومان چې دي نه دا موږ د نرسري کې دغه کولی شو. صحیح د کووډ حوالې سره به زه تاسو ته دغه وکړم چې یاره موږ سټیټ اف د آرټ فیبریکیټډ آی سی یو چې دی نه هغه موږ ودن 1 منت سټرکچر جوړولو بیا هغه اکویپ کولو بیا هغې ته فنکشنل کول هغې ته ایچ آر هایر کولو دا ډېر ګران کار دی. نو هغه کووډ آی سی یو چې دی نه هغه موږ دغه کړله ماشاءالله او انشاءالله چې څنګه د کووډ دا پینډیمک ختم شي نو هغه کې بیا موږ پلانینګ فردر ما کړی دی چې یاره موږ دا دغه وکړو. بل مصطفی کمال صاحب یو بله خوشخبري لکه ستاسو د چینل په وساطت باندې زه د نوخار مردان چارسدې او تر هغې مضافات چې څومره دي هغې ته زه دا خوشخبري ورکوم چې یاره انشاءالله چې دی نه زمونږ کیتلیب چې کوم کیتلیب ورته وایي چې په هغې کې انجیوګرافي انجیوپلاسټي صحیح هغه کېږي جي او هغه چې دی نه هغه پروجیکټ زمونږ روان دی او انشاءالله چې دی نه امید دی چې یاره اګست کې میډ اګست کې به موږ د هغې اناګوریشن کوو او هغه سروسز به موږ دغه کوو سټارټ کوو. نو دا اوورال دغه دي چې کوم پیشنټ لحاظ باندې دغه دي. بل چې ما چارج واغستو نو هغه ټایم کې تقریبا چې دی نه زمونږ د او پی ډي سټرینث چې وه ډېر کم و او هغه سټرینث چې دی نه هغه زمونږ 1200 نه 1300 پر ډے زمونږ سټرینث و چونکې دا فیسیلیټیز ډېر زیات ایډ شولو د خلکو کانفیډنس هم دغه راغی بلډ شو نو هغې سره جي زمونږ د او پی ډي چې دی نه ډیلی او پی ډي دا د ایمرجنسي نه علاوه زه وایم زمونږ 3500 ته زمونږ ډیلی او پی ډي بلکل سټرینث بلکل 3 ټایم سیوا شولو او هغې کې موږ بل دغه دا وکړو چې یاره موږ ډېر سپیشلیټیز چې دي نه هغه موږ نور هم ایډ کړلو چونکې نیورو سرجري داسې یو دغه دی چې یاره هغه ډېر ضروري دغه دی ځکه نیورو ټراما کیسز ډېر زیات راځي نو موږ په دې کې چې دی نه نوي سپیشلیټیز کې موږ نیورو سرجري اسټبلش کړله. ګیسټرو چې کم د معدې چې کم دغه دي امراض دي هغه چونکې نن سبا خلکو کې ډېر زیات دي نو موږ د هغې کې د ګیسټرو دغه وکړله ایډ کړله. بل دا دی چې یاره موږ ډینټل چونکې دا ډیزیز هم ډېر زیات دي نو موږ سټیټ اف د آرټ شپږ بیډډ ټیبل چې کوم موږ دغه وه او ډېره مزیداره جي انشاءالله تاسو چېرته رادغه شي ویزټ را وکړئ جي نو موږ ډېره ښکلي چې دی نه ډینټل لکه د نورو دغه نه بلکل سپریټ دغه کړي ده هغه ډینټل یونټ چې دی نه هغه موږ دغه کو اسټبلش کو. اوورال د هاسپټل چې دی نه فیس اف لیفټ لکه قاضي کمپلیکس په چاته دا ښکارېدو نو بس په دې خړو دوړو کې به پټ پروت و اوس تاسو ماشاءالله جي ما تقریبا په دې کې 6000 چې دی دا ما پلانټیشن کړی دی ما ټول څونه پورې چې ګراؤنډز دي هغه ما مکمل ګرین کړي دي. سټور زمونږ هیپ هیزرډ سامانونه پراته و تاسو اوس چې راشئ نو هغې بله مسله دا وه جي ساینیجز
لکه هاسپټل کې دا پته نه و چې یاره دا سرجیکل وارډ چېرته دی، دا ارتوپیډک وارډ چېرته دی، دا ما مکمل هاسپټل چې دی دا ساینیجز کړل. اوس هر طرف ته ایرو دی چې یو سړی هغه څلورم پنځم هم کړی جي نو ایون هغه ته پته لګي چې یاره دا ارتوپیډک وارډ چېرته دی او دا آی وارډ چېرته دی او دا سرجیکل وارډ. نو اوورال د هاسپټل کلینلینس دا هاسپټل چې څونه پورې دا کنټریکټس کې دي د هاسپټل ډېر زیات پرابلمز را روانو. زمونږ کار پارکینګ کې ښه پوره داسې امبزلمنټ شوی دی، هغه مو سټریم لاین کړله، فارمیسیز مو سټریم لاین کړله. بل جی ما ورته غټ دغه دا ورکو هاسپټل ته چې ټول هاسپټل چې دی نه دا ما دغه سره کنیکټ کو د کمپیوټرز او انټرنیټ سره. صحیح. زمونږ واټ کلرک جی ما دا یو نوی کنسپټ را دغه کړی دی او په قاضي کمپلیکس کې چونکې هلته الریډي موږ LRH کې دا ایکسپریمنټ کړی و، هغه ایکسپریمنټ ما دلته وکړو. اوس په هر یو واټ کې واټ کلرک ناست دی، په هر یو فلور باندې موږ سیټلایټ فارمیسیز جوړ کړي دي. صحیح. اوس دا د چې سیټلایټ فارمیسي بازم خبرو کو چې ډېر انټرېسټینګ ټاپک دی او دما په لزو دماغلو قدرمنو کتونکو تاسو دا ډاکټر صاحب ډېر د خوند او ډېر لچکم اچیومنټ سم انسان کړی وي نو هغه خبرو سره چهره باندې یو کانفیډنٹ لیول سی وای او چې کوم دی دا سیټلایټ خبرو کا سیټلایټ فارمیسي په دې باندې وسره خبره کو خو یو وړه شان دماغلو د مینه بعد راځو چرته ځای موږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو یو وار بیا هرکلی پروګرام خیر خبر د خیبر پښتونخوا کې ستاسو ورور مصطفی کمال سره د خپل ډیر ګران میلمه ډاکټر محمد عارف او میا کستیر کاکا خیل صاحب سره یو وار بیا حاضر دی. د دمین وړاندې د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس چې کوم هاسپټل ډایرکټر دی ډاکټر محمد عارف صاحب هغې سره د هسپتال چې کوم ایگزسټینګ سټرکچر دی په هغې خبر روانه وه چې کوم شاته کوم پرابلمز دی ختم که او ماشاءالله ډېر ښه ګامونه پورته که د نوښار خلکو دپاره پوره چې څومره د هغې ډسټرکټ سره نږدې څونه خلک دي هغې دپاره دا یو ډېر اسان او ډېر ښه لوکیشن کې دی. تاسو مطلب چې پخوا مخکې به داسې و چې د نوښار نه د جهانګیري کوړي ایون د اټک نه به تر پېښوره پورې خلک تله زمونږ چې کوم کمپلیکس هسپتال دی یا چې کوم LRH دی وغیره وغیره. خو دا یو داسې پوینټ باندې جوړ شو چې دې سره زمونږ یو شمېر مسلې حل شوې. خو چې کوم ستاسو ګیلې وي چېرې په میډیکل کمپلیکس چې کوم قاضي میډیکل کمپلیکس دی کې دا د مسلې دي هغه تاسو په خپله باندې د ډاکټر صاحب نه اورئ چې هغوی ماشاءالله هغه څیزونه ختم کړه. د دمې نه وړاندې هغوی په سیټلایټ فارمیسي باندې خبر روانه کړې وه نو هغه ځینه به یې مخکې وځو. جی نو هغې کې مصطفی کمال صاحب دا ما چونکې د نارت ویسټ کې ما هم سموده کار کړی دی ایز ا ډایرکټر جی ډیپټي ډایرکټر ما هلته کار کړی دی. نو دا کانسیپټ چې دی نه دا ما د پرایویټ سیټ اپ نه اوچت کړی دی. صحیح. دا ما ګلونه دغه کړي دي جی او دا ګلونه ما د مختلف ځینونو نه راوچت کړي دي او قاضي کمپلیکس کې مې لګولي دي. صحیح. نو سیټلایټ فارمیسي جی مخکې به دا وه چې پیشنټ ته به میډیسن ولیکلی شولو هغه به چې دی نه سټاپ په چې دی نه انډنټ کول ډیلی بیسس باندې به هغه انډنټ کېدل لاندې مین سټور ته به تلل یو ډېر هیکټیک جاب و جي. هغې کې به د نرسنګ سټاف چې دی د هغې ټایمنګ به دغه کېدو ویسټ کېدو. پیشنټ ته چې دی نه هغې ته به چونکې ایمرجنسي کې ضرورت و نو هغې ته به په ټایم باندې هغه میډیسن نه دغه کېدل میلاوېدل. دې کې موږ جي چونکې ټول څومره واډ چې دي دا موږ کمپیوټر سره سیسټم سره لینک کړي دي او په هر فلور باندې موږ سیټلایټ فارمیسي په دې کې موږ ایمرجنسي ته بیله فارمیسي جوړه کړې ده چې هغه موږ په دې ایمرجنسي ډپارټمنټ کې جوړه کړې ده. ډېر اسانه طریقې ده جي. واډ کلرک هلته ناست دی ډاکټر صاحب چې دی نه میډیسن پرسکرایب کړي نرسنګ سټاف راوړي جي هلته آنلاین چې دی نه واډ کلرک چې دی نه هغه ریکویسټ ولیږي سیټلایټ فارمیسي ته او د سیټلایټ فارمیسي نه چې دی نه ودن منټ چې دی نه هغې ته میډیسن ایشو شي. دې سیټلایټ فارمیسیز کې موږ چې دی نه ټرین خپل فارماسسټ د ګریډ 17 فارماسسټ موږ کېنولي دي پلس موږ د دې سره فارمیسي ټیکنیشینز دغه کړي. ډېر ښه ایکسپیرینس دی ډېر ښه زبردست هغه دی
نو منګه دغه کې چې دی نه پیشنټ چې څومره پورې موږ سره په ایډمیټډ پیشنټ دي انډور پیشنټ دي هغې ته جي ډېر زیات اساني په دې باندې راغلي ده چې یاره دا دغه وکړو. بل چونکې موږ ټول پښتانه یو، څه د سوات، څه د نوخار، څه د مردان، خو ټول یو شانتې هغه نارمز دي، هغه ټول کلچرز یو پښتنو دغه دی. ما ته به دا ډېر عجیبه غونته فیل کېده چې زه به څه وخت کې راوند به ما کوو نو زمونږ ریډیالوجي او پیتالوجي ډپارټمنټ چې دي هغه بالکل چونکې دواړه یو دغه دي نو ما ته به ډېر عجیبه چې یاره زمونږ خویندې میاندې به ولاړې وي او هغې د پردې او د دې څه دغه به نه و، انتظام به نه و. اوس شکر الحمدلله چې تاسو راشئ نو هغه ایون ډېر خلک راشي هغې وایي چې یاره نه دا ګورنمنټ سیټ اپ دی، ګورنمنټ هاسپټل دی که نه دا پرایویټ هاسپټل دی. صحیح. هغې کې جي ما فیمیل ته په هر ځای کې ویټینګ ایریاز جدا کړلې. زبردست. او هغې لکه هغه ون دغه چې دی نو ون وینډو اپریشن چې ورته کوم وایي هغه مې ورته وکړل چې یاره که یو مریض رام شي او ډاکټر یې وکتو او ډاکټر ورته انویسټیګیشن ده کو نو دی به پیتالوجي لیبارټري ته به دی نیسي. صحیح. دوی ته ما میل ته بیل ځای دغه کړلی، فیمیل ته مې بل دغه کړلی. میل ته مې بیل کاونټر چې کوم مونږه انډور پیشنټ آوټ ډور پیشنټ چې دي نو هغه چونکې په هغه پیمنټ د هغې دغه کېږي. جی جی. نو هغې ته دوه دغه مونږه دغه کړي دي دا چې کومه ریسیټ والا چې کوم مونږه پیسې دي جمع کوي هغه بیا دلته راشي جي نو پلباټمس چې کم دي نو هغه پلباټمس ورته ریډي ولاړ وي هغې ته مونږ هغه راز جوړ کړي دي په هغه راز باندې ون بای ون را دغه کېږي. زمونږ پښتنو کې لږ ډسپلن کم وي خو مونږ چې په دغه پې را دغه کړی دی چې په زور مو امپلیمنټ کړی دی. صحیح. هغې کې د هغې نه هغه سیمپل چې دي هغه کلیکټ شي بیا مونږ بل یو ایریا دغه کړله چې هلته هغه ښه مزېدار مونږ د اوبو کولرې لګولي دي، فینز شته او هغې کې هغې بیا ویټینګ دغه کې مونږ ورته سکرین لګولي دي بیا اناونسمنټ وشي ورته جي او هغه چې څونه پورې انویسټیګیشن دی او ته دلته راشي دا انویسټیګیشن دا واخلي مریض واخلي جي او بیا او پی ډي ته لاړ شي او ډاکټر ته دغه کړي. نو مونږه لکه حتی الامکان کوشش مونږه دا کړلی چې مونږه پیشنټ چې دی نه دلته فیسیلیټیټ دغه کړو. صحیح. ماشاءالله تاسو چې کوم سټیپس اخیستي دي نو یقینا ستاسو کانفیډنټ لیول دا وایي چې تاسو اچیومنټ کړی دی ماشاءالله ورو ورو به کوئ. کستیر صاحب وختي مونږ چونکې ستاسو تعلق یو داسې برج پوزیشن باندې چې تاسو دی خو پبلک دی دی خو ستاسو ایډمنسټریشن او دیگر چې کوم د هسپتال عمله ده صحت انصاف کارډ باندې تاسو خبره وکړه ډېر ځایونو کې دا ګیلې راځي چې په هاسپټلز کې چې کوم د صحت انصاف کارډ والا کوم خلک یې ای ته ډېره توجه نه ورکوي چې کوم عام خلک چې کوم فیس ورکوي وغیره وغیره ای ته ډېر لغونته کې هغه یو قدم ورته پیرامیډیک سټاف ور مخکې ورځي. دې کې څونه صداقت دی او که دی نو بیا دې کیل کولو دپاره تاسو څه ګامونه اوچت کړي؟ داسې دی چې د دې یو داسې پروټوکولز ډیولپ شوي داسې سوپیز دي چې کم کنسلټنټ دی چې کوم مریض ته کوم پروسیجر پرسکرایب کوي چې سپوز د اپریشن کول دی جی جی نو د هغه او د مریض ترمنځ چې کوم دا کورسپونډنس دی آی کې منځ کې یو بل مونږ یو یونټ جوړ کړی دی آی کې یو فوکل پرسن دی یو ایډمن افیسر دی زمونږ خپل اور بل چې کوم دی دغه فوکل پرسن دی صحت انصاف کارډ هغه فوکل پرسن اور د مونږ چې کوم ایډمن افیسر دی هغه د دې ترمنځ خبره پته لګي چې کوم کنسلټنټ دی کنه هغه تر دې پته نه لګي چې آیا دا د په صحت کارت راغلی دی که یا آیا د په مطلب د ډایرکټ څه پیسې مونږ سره جمع کړي دي. صحیح. اور دې نه علاوه دې نه هټ کې که مونږ دا خبره وکړو زموږ چې څه پروسیجرز دي هغه څه د پرایویټ سیکټر شانتي نه دي چې دومره څه ایکسپنسیو دي. خو بعضې ارتوپیډک کې یا چې کوم نور ډپارټمنټس دي د هغوی هغه اکوپمنټس یا هغه چې څه ډیمانډز دي هغه ډېر زیات مطلب هیوي بجټډ اماونټ باندې نو هغه چې کوم زمونږ کوم فوکل پرسن دی هغه د هغوی ترمنځ وي هغوی صحت انصاف ته چې کوم دی کورسپونډنس وکړي فردر هغه د هغوی هغه چې څه ډیمانډز دي څه ډاکټر پرسکرایب کړي وي هغه هغوی انټرټین کړي اور هغوی ته هغه ملو شي اور فردر په هغه چټ باندې هغوی ته یو اپروول یا داسې ورته ویل شي ریسیپټ ټایپ وي چې هغه انټرټین شي. دا تاسو چې سر کومه خبره کوئ چې یاره دې کې دا غلطفهمي دي نور ځایونو خو موږ نیو خبر جی 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 خو دلته یو داسې پروټوکولز ډیولپ شوي چې لکه کوم کنسلټنټ دی نو هغه ته دې باره کې دومره دغه نه وي ځکه دا خو یو ګورنمنټ سیټ اپ دی اور یو سټریټ فارورډ پروسیجر دی نو هغه صحت انصاف اور د مونږ چې کوم خپل د ایډمنسټریشن کوم فوکل پرسن دی هغه د دې ترمنځ دی هغه دې ته باونډ دی چې هغه به د پیشنټ هغه دغه انټرټین کوي ځکه چې هغه ته خپل لاګ بکس
مینټین ساتي صحیح هغه سره خپل پروسیجر ډیلی بیسس باندې ډسکس کوي خپل یو زموږ یو سنټرل یو لاګ دی هغه ډیفینیټلی هغه ډیلی بیسس باندې هغه دغه کیږي او الته چې کوم صحت انصاف ولدي دا غیم خپل یو سنټرل مینجمنت دی نو دا خبره د دې خبرې مونږ دغه کوو چې دا څه دغه نشته پکې او که سر پکې هم څه اډ کول غواړي نو مصطفی کمال صاحب زه د دې کستیر په دې خبرو کې اوسو خبرې اډ کوم جی جی منګه داسې دغه کړل جی لکه زه به ووایم چې را حلوا ده حلوا صرف لکه خولې ته دغه کول دي جی شون من پې نه دي او تیرول دي صحیح منګه دونه بهترین نظامات کړي دي چونکې صحت انصاف زه د هغې پاینیر وم په LRH کې صحیح او زه چونکې دغه پروجیکټ چې دی نو په LRH کې ډایرکټ ما سره و صحیح هلته ما هم ډېر زیات کار کړی و په صحت انصاف باندې او دلته مې هم ډېر زیات کار کړی دی چونکې دا داسې خلک دي چې یاره دا د دې معاشرې غریب خلک دي او دې ته حکومت دا یو ښه دغه ورکړی دی انسینټیو ورکړی دی نو تاسو خبره ټیک ته چې یاره ډېر زیات پرابلمز راځي په مختلف هاسپټلز کې دغه کېږي خو منګه د قاضي کمپلیکس په لیول باندې ما دې ته هیلث فیسیلیټیټر نامینیټ کړي دي صحیح هغه هیلث فیسیلیټیټر ته جی ما باقاعده جیکټ یې اچولی چې په هغې ما لیکلي دي صحت انصاف هیلث فیسیلیټیټر صحیح چې څنګه پیشنټ راشي جی منګه کاونټر جوړ کړل بالکل د OPD په دې انټری پوینټ باندې منګه د دې لپاره ښه ښکلی کاونټر جوړ کړی دی هغې کې د سټیټ لایف چې دی نه دغه هم هیلث فیسیلیټیټر د هغې هم ناست وي منګه چې کوم هیلث فیسیلیټیټر دي هغه هم ناست دي باقي نور سټاف ورسره هم زموږ د انټري نه والا تر د پیشنټ د پروسیجر میډیسن او تر ډسچارج پورې صحیح دا هیلث فیسیلیټیټر په نوم باندې یو پیشنټ راشي هغې رجسټرډ کړي چې یاره دا فار ایگزامپل کریم دی کریم سره دا رجسټرډ شو اوس کریم به د وارډ تم رسوي دی به کنسلټنټ تم رسوي د لیب به هم کوي دته به میډیسن هم اویلیبلیټي کوي او چې کله ډسچارج کیږي نه د ډسچارج او میډیسن بنیادی کارم کړی دی عموما خدا سي بس هغه خلک ځان خلاصوي دا دغه کار دی دا د کار دی بالکل جی خو چې دا کوم پروسس تاسو یاد کړو بس ډیر زبردست کار شوی منګه رجسټرز دې ته دغه کړي دي او چونکې دې کې زما ډیر زیات ایکسپیرینس و دغه نو هغه منګه فرام اډمیشن ټو ډسچارج صحیح د پیشنټ هیڅ کار نشته ټول کار چې زمونږه چې کوم دغه دی او ماشاءالله زمونږه د صحت انصاف دغه چې دی نه ریشیو پیشنټ هغه زیات هم ده صحیح هغې وجه بیسک دا ده چې یاره خلک چونکې دلته فیسیلیټیز دغه کوي نو هغې دلته راځي او هغې دغه کوي نو دا زمونږ ښه دغه دی منګه مختلف کاونټرې دغه کړي دي اولډ سټیزن دغه منګه جوړ کړی دی صحیح کاونټر منګه جوړ کړی دی اولډ سټیزن کاونټر باندې هم جی منګه چې کم اولډ سټیزن دي زمونږه چونکې ګورنمنټ دا یو هغې ته انسینټیو ورکړی دی هغې ته منګه بیل کاونټر جوړ کړی دی او هغې باندې بیل دغه چې دی نه هغه د یوې نه واله تر 8 بجو نه واله تر 2 بجو پورې هغه هلته موجود وي نو هغې ته هم څه تکلیف نه وي څه په کیو کې ودرېږي نه څه په را کې ودرېږي نه خو ډایرکټ راځي او هلته نه چې دی نه پرچه اخلي او هغه خپل هغه دغه کوي صحیح ډاکټر ته رسي تاسو چې کوم سټیپ بای سټیپ خپل اچیومنٹ بیان کړ ماشاءالله د ستاینې قابل دی چې تاسو په داسې کم وخت کې دونه غټ غټ اچیومنٹ وکړو بل تاسو وایي چې زما یو خپل انټرنل یو ماده یو بې جمال والا کوالټي ده چې خوب سے خوب تر کی تلاش په نظم پرابلمز خو به هم یقینا ډیر زیات وي تاسو به فیس کړي می اوس موجوده تور باندې چې کوم تاسو ځان ته ذهن کې یو روډ میپ ښیي چې زه به قاضي میډیکل کمپلیکس داسې لیدل غواړم عموما پکې سیاسي انټرفیرنس راځي په ادارو په ډیولپمنٹ کې چې زه خو دا کار کول غواړم خو سیاسي پریشر راشي ورپسې سماجي پریشر هم راشي هغې نه علاوه د سټاف سایډ نه د عوامو سایډ نه هم څه ریاکشنز راځي د بجټ الوکیشن کې هم خامخا مسایل وي کوم مسایل تاسو دې وخت کې ګڼئ چې دا مسایل حل شي نو زه به نورم پرمختګ تیز وکړم زمونږ جی آی تھنک ما خیال دی چې کیدی شي دا کار چې ما تاسو ته کم یونټس ووي نو دا ما کیدی شي چې یاره تر اوسه پورې ما ډبل کړی دی صحیح خو د هغې بیسک وجه دا ده چې زمونږ چونکې نوشیره میډیکل کالج دی او دا لکه یو ډېر لوی زه وایم چې یاره دا تحفه ده د نوښار عوام دپاره منګه چونکې زه صوبایي حکومت ته هم دا درخواست کوم چې د دې چونکې د کالج روان دی او د کالج کار ډېر زیات سلو دی نو چونکې کالج سره بل بلډینګ خو شته نه
نو کالج بلډینګ چې دی نه هغه موږ ورته هاسپټل کې څونه پورې چې دا کلاسز لګي څونه پورې چې د کالج ایډمنسټریټیو سټاف دی نو تاسو یقین وکئ چې یاره موږ تقریبا 40% ایریا چې دی نه دا موږ کالج ته ورکړې ده. صحیح. دا د کالج 4th ایئر دا دی اوس ختمیږي 5th فاینل ایئر به شروع شي. جی جی. فاینل دا یو بیچ چې دی نه دا به فارغ شي خو نوشهره میډیکل کالج لا سټیل چې دی نه هغې کې لکه هغه کار نه دی چې کوم موږ وایو چې یاره دا موږ په ایمرجنسي بیسس باندې دا وشي هغې سره به دا وشي چې لکه ما ته به سپیس میلاو شي. صحیح. نو زما ویژن دا دی چې یاره کم نن سبا ماشاءالله په هر سپیشلیټیز کې چې دی نه هغه ډاکټرز چې دي نه هغه فارغ شوي دي کوالیفاید دي FCPSC کړي دي او موږ وایو چې یاره موږ دا چې دی نه دا سپیشلیټیز دا نور هم فردر موږ ایکسټینډ کړو. صحیح. نو هغې دپاره غټ مسله موږ ته دا رادغه کېږي چې چونکې موږ وایو چې یاره موږ یو شی جوړو خو بیا چې وګورو سپیس نه وي نو د هغه سپیس د وجې نه موږ ته ډېر زیات پرابلم رادغه کېږي. باقي ماشاءالله زه لکه ډېر زیات فخریه او ډېر زیات پراوډلی دا خبره کومه چې موږ ته الله تعالی ډېر ښه چیرمین راکړی دی او زموږ چې کوم بورډ دی نو موږ که ایون ما هر یو پروجیکټ جوړ کړی دی هغه ما بورډ ته پوټ اپ کړی دی نو ما ته د بورډ فل سپورټ هغې کې میلاو شوی دی. نو دا زموږ یو پلس پوینټ دی چې یاره هغه یو موږ ته یو ویژنري چې دی نه بورډ میلاو شوی دی یو ویژنري زموږ چیرمین صاحب دی نو د هغې په سپورټ باندې د هغې په بیک اپ باندې ما دا دونه چې دی نه کارونه او دا مې سر ته ورسولو. مشکلات راځي ډیفینیټلی د عوامو د طرف هم رادغه کېږي 100% څوک سیټسفاید وي نه. صحیح. که منګه پیشنټ رام شي نو که هغه معمولي لږ ځای کې 4-5 ځای کې به د کار ډېر زر زر شوی وي خو که هغه لږ ځای کې چې دی نه هغه ته معمولي پرابلم راشي نو هغه بس بیا جسټ ډیفینیټلی هغه چونکې مریض دی نو هغه بیا دا ایکسپریس کوي چې یاره ما ته دا تکلیف دغه دی. نو موږ دا وایو چې یاره دا د نوښار د عوامو هسپتال دی او دې کې د نوښار د عوامو بالخصوصو او د KPK چې څونه پورې ایډجسنټ د دې ډسټرکټس دي هغه د دې ځای نه اني ټایم چې دی نه پوه شي هغې خپل فیسیلیټیز مستفید کیدی شي او موږ دا دغه کوو چې یاره دا چونکې کارونه ډېر روان دي خو لکه دا بعضې دغه داسې وي چې یاره هغه ایون دا خو عوامو ته ښکاري خو عوامو سره خو څه دغه وي نه چې یاره هغه دغه کې هغه خو به یې په هغه سوسایټۍ کې په حجره کې جومات کې دې کې به دغه وکړي خو دې کې لږ هغه نیګیټیو غونته هغه دغه رواني نو دغه ریلی ما ډېر زیات پرسنلي هارټ کوي. صحیح. ځکه به حیثیت زه دا ووایم چې یاره تقریبا ما خو هغه خپل لایف چې دی نه هغه ما دې هاسپټل ته ورکو. صحیح. او ما دلته ډېر زیات دغه وکړله نو دا چې کم بیا هغه نیګیټیو دغه وي هغې باندې ډیفینیټلی یاره موږ هم زړه خفه شي چې یاره موږ دونه کار کوو دونه دغه کیږو. تاسو مصطفی کمال صاحب یقین وکړئ چې یاره دا دومره غټ هاسپټل دی دې کې سنټرل سپلای نشته د اکسیجن سپلای نشته بالکل زمونږ تر اوسه پورې چې دی نه دا سلینډریکل سپلای وه اوس چې دی نه ما چونکې دا هم یو ډېر غټ اچیومنټ دی او تاسو یقین وکړئ چې په کووډ کې خو موږ بالکل داسې شوي یو چې بس منګه مریض پرېښودی دی او په سلینډر پسې بنښتي وو چې سلینډر څونه پاتې دی او څونه دغه دي ځکه تاسو یقین وکړئ چې لکه د کووډ غټ ټریټمنټ چې دی نه هغه اکسیجن دی. نو منګه اوس په ایمرجنسي بیسس باندې تاسو یقین وکړئ په 15 ډیز کې چې دی نه ما دا دی چې دی نه اکسیجن سنټرل سپلای دغه چې دی هغه پلانټ ولګېدو. صحیح. او انشاءالله چې دی نه د سلینډر نو هغه مو خلک خلاص کړ هغه مو خلک خلاص کړو. صحیح. نو منګه دا دی چې یاره ډیمانډ هم لکه زیات شوی و بل دا دی چې لکه زه چې وینم چې یاره د یو ټیچینګ هاسپټل سره ریکوایرمنټس دي نو هغه د هاسپټل کې نه و هغه اوس منګه رو لګیا یو هغه ټیچینګ لیول ته دغه کوو چې یاره کم از کم سبا زمونږ د فیوچر ماشومان دي ډاکټران دي هم دا به چې دی نه زمونږ په ځای باندې ناست وي دا به چې دی نه سرجنان به وي دا به فزیشنز وي نو که هغې ته منګه داسې هغه لو سټینډرډ انوایرمنټ ورکړو نو ما خیال هغې خو به څه زده نه کي نو منګه چې دی نه ډېر ښه دغه کړی دی د کالج په سایډ باندې هم ډېر ښه چې دی نه ماډیولز آنلاین کلاسز
او دا روان دي هغې کې هم ښه پوره کارونه شوي دي. نو ایز ا انسټیټیوشن انشاءالله امید دی چې یاره دا به موږ د کې پی کې چې کوم هاسپټلز د هغې په لیډینګ هاسپټلز مقابله وکړي انشاءالله تعالی. دا موږ دپاره هم د خوشنصیبۍ خبره ده. کستیر صاحب راځو تاسو په موجوده طور باندې د چې کوم د کووډ 19 د پینډیمک دی تاسو په فرنټ لاین یې د عوامو سره نو څه مو داسې سټپس اخیستي چې د کرونا د چې کوم پیشنټس دي د تاسو داسې ډیل کوي ځکه چې ډاکټر صاحب هم موجود دی دا خبرې به هم په سوشل میډیا اورېدلي چې بس هسپتال ته مه ځئ د هغې هاسپټل ډایرکټر ته پر پیشنټ دومره ډالرز میلاویږي ریټ یې وله باقاعده وله ورکړي که نه. نو په دغه یو پینک سچویشن کې دغه پبلک ډیل کولو دپاره څه داسې خاص اقدامات تاسو اخیستي؟ داسې دی چې مونږ څنګه سر خو الریډي تاسو ته وویل خو زه په دې کې لږ ایډیشن وکړم چې په مین گیټ کې مونږ دې ته بیل بیل یونټس جوړ کړي دي. دې ته بالکل سیګریګیټډ ځان ته یو بیل سیټ اپ مو ته جوړ کړی چې کم پیشنټ هم راځي یا کم کس هم را انټر کېږي هاسپټل کې. په انټرنس کې ورته مونږ باقاعده یو غټ سیکشن ډیولپ کړی دی. هغې ته اسسمنټ کلینک کووډ کلینک ورته مونږ وایو خو اسسمنټ دی پکې. هغې کې هم ډاکټر ډیپیوټ دی کوالیفاید اف سی پی ایس کوالیفاید ډاکټر دی وذ کووډ ماسټر ټرینر. د هغې کووډ ټریننګ هم شوی دی. هغه ډیپیوټ دی. هر یو کس چې راځي هر انډیویژول د هغه سکرینینګ کېږي هملته کې بیا د هغه چې کوم دی هلته اسسمنټ کېږي. د هغې د اسسمنټ نه پس فردر بیا نور پروسیجر کېږي. اوس تاسو دا خبره چې یاره خامخا هغه به کېږي مونږ ته هم راځي خلک ډایرکټ راځي آفس ته چې یاره دا تاسو دومره ډالر اخلئ او دومره پیسې اخلئ او ته هغه نو مونږ ورته یاره مونږ خو نه دي لیدلي او که تاسو سره څه داسې څه دغه وي نیمې خو داسې دا سراسر غلط فهمي ده. جی جی دا زمونږ خلکه بعضې لکه بعضې چې کوم دغه وي نو هغوی هسې پروپیګیټ کړي او دې دپاره زمونږ ښه میسیف پلانینګ دی. الریډي هغه په ګراوند باندې ښکاره دی د کووډ د کلینیک بیا ورسره نه پس مونږ داسې چل کړی ټرایاج او پی ډي ورته مونږ وایو ټرایاج فلټریشن دغه دپاره فلټر کېږي هلته. هغه د هیلث ډپارټمنټ طرف نه یو کلیر انسټرکشن و چې یاره تاسو داسې یو سیکشن سیپریټ دغه کې خو مونږ اټومیټیکلی مونږ د هغې نه مخکې هم ډایرکټر صاحب زموږ چې کوم هاسپټل ډایرکټر صاحب د دې دغه په بیس باندې مونږ د هغې نه مخکې یو ځان ته یو شی ډیولپ کړی یو یونټ مو ډیولپ کړو خو مونږ د هغې دپاره بیا یو ایډیشنل یو ټرایاج او پی ډي ځان ته بیل جوړه کړه. هغې کې مو بیل یو کنسلټنټ چې کوم دی نو هغه مو کېنولو هغه ډیپوټ کو نو چې هلته نه فلټر کېږي نو بیا هلته بیل ځي. صحیح اور بله خبره ده چې کوم د کوم او پی ډي په کوم ورځ چې به د چا دغه په کوم او پی ډي وي کوم شیډیولډ و د هغې بیل ډاکټر نو ایټ ا ټایم به د سپیشلیټي والا ډاکټر به هم هلته ډیپیوټ و اور ټرایاج کې به ځان ته بیل یو کنسلټنټ ډیپیوټ و. بیا هلته بیل ټیمز جوړ شوي راځم واپس کووډ اسسمنټ ته. هلته بیا سپوز اوس یو پیشنټ دی هغه سسپیکټډ دی هغه سسپیکټډ ان سنس چې لکه دی کې دا مرض ډاکټر وایي چې او سامپل یې کلیکټ کو دا دی کې دا هغه شته لکه کنفرم نه دی خو سسپیکټډ دی چې کوم ټرمینالوجیز ده نو هغې دپاره بیا یو موبیلیټي ټیم مونږ یو سر یو پلان ډیولپ کړو نو موبیلیټي ټیم دا کار به چې هغوی به هغه پیشنټ چې کوم دی هغه سسپیکټډ پیشنټ هغه به هغه سره شي پروټیکټیو ګیرز به واچي چې کوم د ماسک دی فیس شیلډ دی ډانګري ده تر شو کوره پورې اور هغه پیشنټ ته ماسک اور چې کوم پروټیکټیو ګیرز دی هغه ته زموږ هاسپټل طرف نه فری آف کاسټ پرووایډ شي اور د هغه مونږ ځان سره کړو د هغې بیل یو روټ مونږ جوړ کړی دی هغه بیل ځان ته یو بیل روټ دی په هغې باندې موبیلیټي ټیم بوزي اور بیل یو لیفټ الیویټر مو ته بیل یو دغه کړی دی په هغې باندې مونږ زمونږ اصل کې آیسولیشن وارډ سټارټ کړي بیا فردر زمونږ ایچ ډي یو آی سی یو کانسیپټ رالو نو هغه مو بیل ډیولپ کړل څنګه چې سر تاسو ته ووایي نو هغه بیا ځان ته هغه موبیلیټي ټیم کس چې کوم دی هغه پیشنټ سسپیکټ هغه هلته مونږ بوزو ایډمیټ کړو په سبا د هغه ریزلټ راشي او مونږ د هغه کیر بیا هلته ځان ته یو بیل ډاکټر ایچ ډي یو کې بیل یو چې کوم سینیر پروفیسر لیول ډاکټرز دي هغوی باقاعده ډیپیوټ شوي دي نو که دا پوره زه تاسو ته وایم نو په دې ډېر ټایم لګي ان شارټ بولټ شیلز چې کوم دي هغه تاسو ته بس دا ووایم چې زمونږ د سکرینینګ نه واخلې د فلټرینګ نه سکرینینګ فلټرینګ اور ایډمیشن دا د هر یو کنسلټنټ نه تیریږي اور پروفیسرز بیا چې کوم دي اراؤنډ د کلاک هغوی اسسمنټ کوي بره په وارډ کې زمونږ پروفیسر لیول چې کوم اسوسییټ اور پروفیسر لیول کوم ډاکټرز دي هغوی یې اراؤنډ د کلاک هلته مونیټر کوي باقاعده د هغوی خپله روټه ده هغوی چې کوم دي په 24 اورس کې خو هغوی 2 ټایم خو وزټس دي د هغوی پیشنټ ته اور د هغوی بیا جونیر چې کوم کنسلټنټس دي هغه هم اف سی پی ایس کوالیفاید وذ کووډ ټریننګ هغوی ورسره مونیټرنګ کوي د هغوی بیا هلته آف بیل روم ورته جوړ کړی دی ایمرجنسي په دغه باندې ښه اے سی ښه ایر کنډیشن دغه دی ایون پیشنټ ته دی نو ډاکټرس ته خو ډیفینیټلی دی
نو دا د سردي او د دې پر نمایه باندې مونږ چې کوم دي دا دې کې مصطفی کمال صاحب یو دغه اډ کومه زمونږ لکه د فیسیلیټیز تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې موږ سره تقریبا 370 پیشنټ چې دي نه دا ایډمټ شوي دي 370 صحیح د کووډ په دې 370 پیشنټس کې 47 پیشنټ چې دي 4700 دا چونکې داسې و چې را اولډ ایج به یا کوماربیډیټي چې کوم د شوګر هایپرټنشن الریډي سنست 89 سمرز به پکې وږي دا 47 کې هغه مریضان چې دي نه دا د دې ډیث شوي دي او دا نور باقي پیشنټ چې دي نه دا ماشاءالله ریکور شوي دي او دا ماشاءالله غټ اچیومنټ دی پروګرام هغه ټایم رانه چې په منډه لاړو لا ډېرې خبرې مو په زړه دي چې تاسو سره وکړو اخري او څو شیبې دي را سره د کرونا چې کوم فلورا روانه ده څه ګورئ ایز ا ایکسپرټ کمې راغلې زیاتې راغلې د عوامو په ریاکشن کې څه کمې زیاتې راغلې شارټ ټکو کې را سره شریک کړي او څه میسج زموږ عوامو له ورکړي جی کرونا جی اوس چې کوم منګه لکه سټیټسټیک دي یا منګ د هاسپټلز د فلورا روانه ده نو په دې کې ماشاءالله ډېر زیات کمې راغلې دي ماشاءالله خو لکه چې منګه چونکې هغه فرنٹ لاین واريرز منګ ته وایي چې دا فرنٹ لاین واريرز دي نو منګه لا اوس هم مورچو کې ناشیو زما چې دینه لکه عوامو ته دا درخواست دی زما دا میسج دی عوامو ته عوام تاسو ګوري بالکل جی عوامو ته زما دا میسج دی چې مهرباني دی وکړي اوس دې هم هغه احتیاطي تدابیر چې دی نه هغه اختیاروي او ډېر آسان کارونه دي جی لکه دونه څه مشکل کارونه نشته نه پکې څه دونه پیسې لګي نه ورکې څه دونه پکې چې دی نه څه مشقت دغه کېږي خو یو ماسک لګول دي یو ګیدرینګ چې دی هغه کراوډډ ځای ته هغې ته نه تلل دي جی او پلس دا لاس چې دی دا ضروري نه ده چې یاره دا موږ په هینډ سینیټایزر باندې وینځو دا عام صابون چې دی جی چې دا موږ سره وي او دا چې دی نه دا موږ بار په دې باندې لاسونه دغه کړو پلس زما دا دغه دی چې یاره سوشل ډسټنسینګ دغه وکړي او ورسره چې دی نه لکه ټیک ته موږ مسلمانان هم یو پښتانه هم یو زمونږ چې دی نه هغه زړه مو نه خوشحالېږي چې یاره یو بل سره هغه ګړه بړه وکړو او لاس یو بل سره میلاو کړو نو په الحال چونکې حالات داسې راغلي دي چې یاره زه یم دا شیزونه اوایډ شي یاره لاس میلاوالو دا بړې ګړې کولو دا بیا انشاءالله یاره جی او بیا خاص کر جی مصطفی کمال صاحب دا زمونږ بیسیکلی دا زنانه نه دي جی جی دا زنانه ته زما سپیشلی دا دغه د پوه شو چونکې زمونږ زنانه چې دی نه هغه لکه د پښتو په هغې رسم و رواج باندې لا تر اوسه پورې ډېر زیات دایمي دي نو چې هغې هم دې کې ډېر زیات دغه بالکل ستاسو د راتلو یو جهان مننه وخت را سره ختمېدو شو انشاءالله راتلونکي وختونو کې به تاسو نه بیا هم ټایم اخلو کستر صاحب ستاسو د راتلو هم یو جهان مننه چې تاسو راغئ قدرمنو کتونکو تاسو د نن ورځې پروګرام وکتو چې په کوم کې موږ د قاضي حسین احمد هسپتال چې کوم سټپس اخیستي اگینسټ کرونا او د خپل عوامو د صحت یابۍ دپاره چې هغوی کوم لیبس ډیولپ کړي هغوی کوم ګامونه پورته کړي دي د محمد عارف صاحب د خولې تاسو ټول واورېدل هغوی بنیادي خبره ده وکړه چې کوم کرونا ده نو خیر خبر نن ده چې هغوی په پیشنټس په راتلو کې ډېر زیات کمې راغلی دی او یقینا دا خوشاین خبره ده زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او دا کمې ولې وشو دا هم ستاسو د وجې چې تاسو په SOPs باندې عمل وکړو تاسو د ډاکټر سره کوپریشن وکړو زموږ څومره پیرامیډیک سټاف دی زموږ ګورنمنټ سایډ نه چې کوم انسټرکشنز راغه هغې باندې تاسو عمل وکړو نو دغه ریشو چې کومه ده دا ډېره زیاته کمه شوه امید لرو چې تاسو به دغه شانته کې په دغه SOP باندې عمل کوئ راتلونکي زموږ کم اختر دی په هغې کې به هم تاسو 100% په دې څیزونو عمل کوئ ډېر غټ ګیدرینګز ته به نه ځئ یقینا اختر به مونږ کوو مونږ به منډۍ ته ځو مونږ به څاروي وخلو خو که چېرې مونږ لږ د SOP باندې عمل وکړو نو یقینا مونږ او زمونږ پوره چاپېرچل به د دې وبا نه د دې بیمارۍ نه بچ شي که خدای مکه دا بیماری سیوا شوه نو بیا څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې یاره غاړه میلاوېدل او دا څیزونه به وروسته وشي خو که خدای دې نه کړي زمونږ نه زمونږ وروڼه خویندې مشران کشران خدای دې نه کړي وفات شو نو بیا به دغه غاړه او دغه لاسونه هر څه پاتې کېږي نو لږ ته کې احتیاط لږ شانته کې پرهیز زمونږ د پوره کورنۍ د خوشحالۍ ذریعه جوړېدی شي ما ته او زما پوره سټاف ته اجازه راکړئ د لوی الله په امان